چې په دې کابل یو بادشاہ تیر شوی دی محمود غزنوي نوم په هندوستان حمله کړې وه چې حمله یې کوله چا ورته وی چې دلته یو بزرګ دی صدوات یې اغستل پکار د هغه بزرګ نامه وه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه یا ډېر لوی فقیه محمود غزنوي چټ ولیکلو چې ابوالحسن خرقاني ته ووایه چې بادشاه دې غواړي هغه ورته ولیکل چې زه اوزګار نه یم ما ته وګورئ لږ اوس رښتیا وایئ چې نواز شریف چټ ولیکي بجلیګر مولا ته نو بجلیګر مولا به 15,000 ټیزونه د خوشحالۍ نه وانه چي چې نواز شریف غوښتی ما نواز شریف غوښتی او لا ورپسې هغه لاهوری دی که لغاری دی که هغه یې وغواړي صدر صاحب غوښتی مړه یو سړي ما ته ویل ته د کشمیر جنگ ته تللی مال نه ویل نو ته څنګه مولا یې چې د کشمیر جنگ ته نه یې تللی مال ته تللی ویل نه ځم نه یم تللی نو مال د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي زه په ایمان وایم د بې غیرته قوم امام غیرتي کېدی شي ویل نه ما خو څنګه ته بې غیرته داسې مونږ هم یو که نه څنګه هیچړي هسې بچړي ابوالحسن خرقاني ورته لیکي چې زه اوزګار نه یم نو دی ورته بیا خط لیکي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم خدای ویلی دي چې د بادشاہ وقت تابعداري کوئ ته څنګه زما حکم نه منې او نه راځې ابوالحسن خرقاني د کاغذ په سټ ورته بیا ولیکل چې بادشاہ سلامت ته په دې آیات پوه شوی نه ته پوه نه قرآن کې ترتیب دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم اول د خدای اطاعت دی بیا د رسول دی بیا د بادشاہ وقت دی نو زه د خدای د اطاعت نه نه مزګار شوی مخکې رسول پاتې دی نو زه ستا اطاعت څنګه ومنم او درشم بادشاہ ته چې دا خط راغی څه وخت یې ویې کته نو په خپله ور روان شو چې ور روان شو نو ورغی چې ورغی ابوالحسن خرقاني په ځمکه ناست و چا ورته بادشاہ راغی وی راځي به بس په ناستې والا داسې لاس ورکړ په ناست چې لاس یې ورکړ کښېنه هلته اوس په ایمان یې وایي چې چاته دې تمه نه وي که نه نو نیلی چیلی خو به ورته نه کوي که نه رالې هلته کښېنه اوس ډب بچیه تا سره نور څه دي سوا د بادشاهۍ نه خبره ده که نه ستا دا بادشاهي زه په یو کنجک هم نه هلم نو زه ستا پروا څه کوم ته څه او د پاکستان حکمرانانو ګوره په ایمان وی چېرته د 2 پیسو مخ پکې شته د 2 انو بوتار پکې شته ته څه زه خپل کار کوه کښېنه هلته محمود غزنوي غوندې بادشاه داسې غلی کښېناست څه ساعت چې تېر شو داسې ورته وکتل څنګه راغلی وی زه هندوستان ته راغلی یم او په سومنات باندې حمله کوم د هندوانو په لوی خدای باندې حملې ته راغلی وی چې ښه وی او خبرې ورسره وکړه تقریر یې ورته وکړو دعا یې ورته وکړه بیا یو خپله خلقه وله ورکړه وی چې په کومه ورځ په سومنات حمله کې دا واغونده او 2 رکعاته نفل وکړه
طالب الله فتح درکړي. چې څه وخت کې محمود غزنوي روان شو نو ابوالحسن خرقاني ورته پاسېدو، لاسونه یې ورکړل. هغه د لاس کلک ونیو، وی حضرت زه چې رالم زه میلمه ومه، ته ما ته پانسېدې، اوس چې زما نو راته پاسېدې. وی چې بادشاہ سلامت، ته چې رالې ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه، نو ما درته دا ثابتول چې په دې ځمکه داسې خلق هم شته چې ستا دا بادشاهي په یو کنجکه نه اخلي، زه ستا د بادشاهۍ پروادار نه یم. یو سړي ته په دې نیت پاسېدل چې دی دولتمند دی، نیم ایمان دغه سړي نه لاړ شي، نیم ایمان په دې نیت پاسېدل، په دې نیت پاسېدل چې میلمه دی، عالم دی، ښه سړی دی، فلان فلان، دا جایز دی. لیکن که په دې نیت ورته پاسېدی چې دا بادشاه دی یا دولتمند دی یا ماله به سرا کی، نیم ایمان د دې سړي نه لاړ شي. نو ویل ته چې رالې ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه. ویل نو اوس ولې پاسېدې؟ ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په دې تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته، ما غوندې ملنګ شو. نو یو ملنګ بل ملنګ ته پاسېږي یا نه؟ نشه در نه ووته. نو دا یاد لرئ چې د چا په سر کې د خانه د نوابۍ نشه وي او هغه ته په دې نیت پاسېدی چې دا دولتمند دی، تا نه د یو نیم ایمان لاړ شي. نن زمونږ ټول ملک داسې دی که نه؟ ټوله زندګي داسې ده که نه؟ د جنازو کې که تاسو وګورئ چېرته غوړ غوندې راغلی، دا ټول ترې داسې ټوکری ټوکری کېږي. اوس ایاز څنګه و؟ ایاز دا غلامو د محمود غزنوي، غلام او بادشاہ پې مینو، د بادشاہ ډېر خوښ. دا محمود غزنوي چې په کومه ورځ په منډۍ کې خرڅېدو او کومې جامې دا اغوستې وې، نو پنسې نه وې او پاس بډه یې وه، لستوڼي نه وو، دا ځایونه یې وو، کېړو پوندې نه وې، پنجه یې وه. په دې جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېده. بادشاہ ته د غلام ضرورت شو، دا غلام یې ورته واغسته ووړو. چې ووړو د هغه اخلاق او کردار داسې و چې محمود غزنوي پې مین شو، نو ځان سره به په تخت کېنولی، بیا غلام به ځان سره په تخت کېنولی. دې ایاز څه چل کړی چې هغه کمیس او پرتوګ او هغه کېړی او هغه ټوپی هغه یې په یو بکس کې ایښې وه. هر سهار بیا بکس لرې کړو، دې جامو ته بیا داسې وکتل او بیا به تلاړ. چا پې شکایت وکړو، شیطانت یې وکړو چې جی دې ایاز ستا د بادشاهۍ لالونه او جواهرات پټ کړي دي او د کټ سر ته بکس پروت ته په هغې کې ایښي دي او هر سهار یې ګوري. وی ښه، بادشاه ډېر خفه شو. ایاز یې راوغوښتو، وی دا ستا د کټ سر ته بکس چې پروت ته دې کې څه دي؟ ایاز ورته وی چې بادشاه قبله عالم دا کنجي ده او زما لوی سعادت بدایي چې دا بکس ته په خپله لرې کې او یې ګورې. ګل راکړه، کنجي ترې واغسته او بکس له ورغی چې بکس یې پرانیستو چې پکې ګوري هغه زوړ پرتوګ دی او زوړ کمیس دی او زړه ټوپی ده، زړې کېړی دي، دا پکې پرې. بادشاه ورته داسې کېناست، وی دا ولې ایازه؟
ورته قربان دې شمه دا هغه جامې دي چې په منډۍ کې زه پکې خرڅېدمه ما دا جامې اغوستې وې او په منډۍ کې زما بولی کېده او لیلامېدمه تا واغستم اوس چې ستا په تخت ناست یم او کوم شاهي لباس مې اغوستی نو سحر دا جامې وګورم او زړه کې ویم چې او ایازه ته په دې جامو کې څه وخت کې خرڅېدلې اوس د بادشاه لباس او په تخت ناست هسې نه چې غرور در کې رانه شي نن سبا چې پیسې ور سره راشي د فرعون بچی ته جوړ شي که نه فرعون بچی ته جوړ شي نو زه هر سهار دا بکس کې جامې ځکه ګورم چې غرور را کې رانه شي اوس به ایاز مونږ چرته نه پیدا کوو محمود غزنوي به کوم ځای نه پیدا کوو ابوالحسن خرقاني به کوم ځای نه پیدا کوو او شیخ سعدي به کوم ځای نه پیدا کوو او د شیخ سعدي هغه بچی به کوم ځای نه پیدا کوو چې نواب ته وی چې قافله رفتن د ما هم مهروي نه به کوم خو سر سلا نو ځکه وایي چې نه و غزنوي میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو جناب رسول الله خود ټول کائنات ځان دی او زړه دی چې زړه نه وي اسم د دې څه مثال شته او که نه په کومه ورځ چې حضور وفات شو یو صحابي ناست دی په پټي کې ګوټ کوي چا ورته وی څه کوې یار دی وفات شو ویا هغه ګوټ چې پکې هغې ته څه وایي رمبی غوندې هغه رمبی په ځمکه وویشتو او اسمان ته یې وکته چې اللهم اذهب بصري اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا خدایا ما په دواړو سترګو ړوند کا په دواړو سترګو مې ړوند کا چې زه د رسول الله نه رستو په بل څوک ونه ګورم پټي کې ناست او په دواړو سترګو ړوند شو نو دا خلق صاحب حالو منګه یو صاحب قال او صاحب قال چې دی هغه لاره نشي بیا مونتی چې څو پورې صاحب حال شوی نه او دینه بعد نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ پہ حسن کے غناز و نزاکت پاتے شوی او نہ پہ عشق کی اگر گرمی پاتے شوی عشق اور دے چه دن نہ بلی صدق سعد ابن ابی وقاص کې چې لمبه بلا وه او په جنگ کې سینه اچوله په مرګ باندې ځکه چې معشوقه یې ولاړه وه پیغمبر ولاړ دی او دی په مرګ سینه اچوي نو پیغمبر په جنگ کې وربنډه کا او په دې ملا یې وټپولو ورته وی ارمی یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي اوس دا رتبه بم چاته ملو شي